السلام علیکم د شمال خبرونو سره زم اکرم خان تاسو اورئ ګورئ شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی ملک کې د کورونا حملې جاری دي 13 غنټو دوران نور 3 کسانو سا ورکړې ده تازه مرګونو سره کورونا له وجې د ټوټل مرګونو شمیره تقریبا 11,000 ته رسیدلې ده انسوسی مطابق 13 غنټو دوران 2000 تازه کیسونه هم ریپورټ شوي دي د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار ویلي چې حکومت ته د اپوزیشن نه هیڅ خطره نشته هغه ویلي چې اوټ کو عزت دو ناره اوس د ناکامۍ ښکار شوې ده هغه زیاته کړې چې پی ډي ایم غیر فطري اتحادي ټولګی دی چې د وخت سره په ختمېدو دی وفاقي وزیر اسد عمر گورنر سند عمران اسماعیل د ایم کیو ایم پاکستان بهادر آباد مرکز ته تللی او د ایم کیو ایم مشرانو سره د مردم شمارې په حق لا خبرې اترې کړې دي خالد مقبول صدیق ویلي چې 13 مردم شمارې باندې سن بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات لرل چیرمن پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ټی آی ټولې پالیسیانې ناکامه شوې دي ولس د ګرانۍ نه تنګ راغلی سن ته د ګیس خپله حصه نه میلاویږي بلاول بوټو دا هم ویلي چې وفاقي حکومت غریب دشمنه پالیسیانې خپلې کړي دي ناجایزه حکومت له وجې عوام په تکلیف کې اخته شوي دي د سن صوبایي حکومت وفاقي حکومت نه د کورونا ویکسین درآمد کولو دپاره اجازت طلب کړی دی صوبایي وزیر صحت ډاکټر عزرا ویلي چې موږ غواړو چې سن کې د کورونا ویکسین ډېر زر خلکو ته ولګولی شي الیکشن کمیشن ویلي دي چې سینټ الیکشن د اوپن بیلټ په ذریعه نشي کېدی سپریم کورټ کې صدارتي ریفرنس په حق لا الیکشن کمیشن ویلي اوپن بیلټ په ذریعه سینټ الیکشن کولو دپاره په عین کې ترمیم کول دي د سینټ ډیپټي چیرمن سلیم مانډیوالا ویلي چې د نیب د وجې خلق خودکشۍ ته تیار شوي دي بریګیډیر اسد منیر هم د نیب له وجې خودکشي کړې وه د اسد منیر خودکشي مسله به هغه بچي حقوق کمیشن ته وړاندې کوي نیب د حلقو بېزدي کوي کرونا کیسونو کې اضافې له وجې پېښور کې په 15 مقاماتو کې سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی دا علاقو کې کتود حیات آباد پیس 3 پیس 5 ورسک روډ کوواټ روډ او ځینې نور مقامات شامل دي د لیز تیاری کمپنۍ مالک او ډایرکټر بارتي خطري ملایشیا کې د ودرولي شوي جهاز معاملې نوي موړ اختیار کړی ملایشیا کې د ودرولي شوي پیایي جهاز ټول مسافر په حفاظت سره وطن ته واپس شوي دي په ایرپورټ باندې د حکومت خلاف ناربازي هم کړې ده د ترکیې او فرانس تعلقات بحال شوي دواړو صدرانو یو بل ته خطونه لیږلي دي د فرانس صدر میکرون د ترکیې صدر طیب اردوان د خط مثبت جواب ورکړی او ملاقات دپاره رضامندي ظاهره کړې ده د بھارت پلوامه ډرامه بېنقابه شوې بھارت پخپله خپل 40 پوځیان وژلي د بھارت د بالاکوټ حملې نه هم پرده اوچته شوې ده د بھارت دوه مخې پالیسي او دوکه ټولې دنیا ته اوس څرګنده شوې ده د کراچۍ د ترقۍ دپاره وفاقي او سن حکومت خپل سیاسي اختلافات په شا کړي دي د کراچۍ رابطه کمیټۍ غونډې نه پس پریس کانفرنس ته وینا کې وزیر اعلی سن سید مراد علي شاه او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې کراچۍ کې پیښې ټولې مسلې او کراچۍ کې ترقیتي منصوبې به په شریکه سرته رسولی شي د بی آر ټي نجي کمپنۍ ملازم کوم چې د 8 خویندو یو ورو ټریفیکي حادثه کې په حق رسېدلی کوم چې خپل آبایي علاقه کې خاورو ته سپارلی شوی دی د افغان دارالحکومت کابل کې د زنانه ججانو په ګاډي نامعلومو کسانو لخوا ډزې شوي دي د ډزو په نتیجه کې 2 زنانه ججانې په حق رسېدلي دي او یوه جوبل شوې ده کومه چې د علاج دپاره هسپتال ته منتقل کړی شوي برتر کې د انسدادي او پولیو مهم دوران 2 لکه ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړی شوي دي
او مهم په کامیابۍ سره سرته رسېدلې. د بردیر ډیپټي کمشنر شهاب حامد یوسفزۍ په دا هکله د یو اجلاس مشري هم کړې ده. هغه انکاري والدینو ته ویلي چې خپلو ماشومانو ته ضرور د پولیو قطرې ورکړئ. کوزدر کې د کسټم حکامو چاپو خلاف د پمپونو مالکانو په احتجاج لاس پورې کړی. د پمپونو مالکانو د تیمرګر پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کې ګڼ شمېر پمپونو مالکانو او عام وګړو ګډون کړی. د شمال لیدو قدرمندو اردوونکو او کتونکو دا د خبرونو سرټکي د خبرونو تفصیل خو د یوې د مینې وروستو. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سټور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپله رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. د مینې وروسته یو ځل بیا هرکلی. اوس د خبرونو تفصیل. ملک کې د کرونا حملې جاری دي. 13 غنټو دوران نور 43 مریضان په حق رسیدلی دي. تازه مرګونو سره کرونا له وجې د ټوټل مړو شمیره تقریبا 11,000 ته رسیدلې ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر مطابق 13 غنټو دوران 2000 تازه کیسونه هم ریپورټ شوي دي. د کیسونو مثبت شرح 6.1% ښودلې شوې ده. دا وخت ملک کې د فعال کیسونو شمیره 14,909 هم سیوا شوې ده. حکومت په عوامو د احتیاط کولو غږ کړی. وفاقي حکومت د کرونا ویکسینو منظوري ورکړې ده. وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې ډیر زر به ملک کې ویکسین لګول شروع شي. د پنجاب وزیر الله عثمان بوزدار ویلي چې حکومت ته د اپوزیشن نه هیڅ خطره نشته. هغه ویلي چې اوټ کو عزت دو دغه ناره اوس د ناکامۍ ښکار شوې ده. هغه زیاته کړې چې PDM غیر فطري اتحادي ټولګی دی چې د وخت سره په ختمېدو دی. هغه زیاته کړې چې نن یو طرف ته ایماندار او شفاف قیادت او بل طرف ته سابقه حکمرانان دي. څوک چې د ملک نقصان دپاره میدان ته راوتلي دي خو خپل مقصدونو کې هیڅکله نشي کامیابېدی. همیشه دپاره به د ناکامۍ ښکار کیږي. هغه زیاته کړې چې PDM د خپل وخت نه ضایع کوي او نه د عوامو ژوند په خطرو کې اچوي ځکه چې ملک کې د کرونا وایرس وبا خوره شوې ده. وفاقي وزیر اسد عمر گورنر سند عمران اسماعیل د MQM پاکستان بهادرآباد مرکز ته تللی دي او د MQM مشرانو سره د مردمشمارۍ په هکله خبرې اترې کړي. خالد مقبول صدیق ویلي چې 13 مردمشمارۍ باندې
سن بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات لري. په دغه موقع اسد عمر ویلي چې بعضې پارټۍ مردم شمارۍ باندې سیاست کوي. هغه ویلي چې د نوي مردم شمارۍ کولو به زر ته زره کوشش کوو. زموږ اتحادیان متحد دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ټی آی ټولي پالیسیان ناکامۍ سره مخ شوي دي. ولس د ګرانۍ نه تنګ راغلی دی. سن ته د ګیس خپله حصه نه میلاویږي. بلاول بوټو زرداری دا هم ویلي چې د وفاقي حکومت غریب دشمنه پالیسیانې خپلې کړي دي. ناجایزه حکومت له وجې عوام په تکلیف کې اخته شوي دي. حکومت ټولې شوبې تباهۍ په لور روانې کړي دي. بلاول بوټو ویلي هم دغه وجه ده. پاکستان ډیموکریټک موومنټ حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. د سن صوبایي حکومت وفاقي حکومت نه د کرونا ویکسین درآمد کولو دپاره اجازت طلب کړی دی. صوبایي وزیر صحت ډاکټر اوز راویلي چې موږ غواړو چې سن کې د کرونا ویکسین ډېر زر تر زره خلکو ته ولګولی شي. هغې زیاته کړې چې د سن صوبایي حکومت به د 80 نه تر 80% آبادۍ ته مفت ویکسین لګوي. د سن صوبایي وزیر صحت ډاکټر اوز راویلي چې چین سره د ویکسینو په هکله خبره کول د وفاقي حکومت ذمواري ده. الیکشن کمیشنن ویلي چې سینټ الیکشن د اوپن بیلټ په ذریعه نشي کیدی. سپریم کورټ کې صدارتي ریفرنس په هکله الیکشن کمیشن ویلي اوپن بیلټ په ذریعه سینټ الیکشن کولو لپاره په آئین کې ترمیم کول وي. د صدر او وزیر اعظم انتخاباتو په شان د سینټ الیکشن هم د آئین لاندې کیږي. د سینټ ډیپټي چیرمن سلیم منډیواله ویلي چې د نیب له وجې خلک خودکشي کولو ته تیار شوي دي. بریګیډیر اسد منیر هم د نیب له وجې خودکشي کړې وه. د اسد منیر خودکشي مسله به د هغه بچي حقوق کمیشن ته وړاندې کوي. نیب د خلکو بېعزتي کوي چې له وجې عوام د مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه ویلي چې نیب له هغه پکار دي چې کوم دپاره دا اداره جوړه شوې ده. کورونا کیسونو کې اضافې له وجې پېښور کې په 15 مقاماتو کې سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی. دغه علاقو کې یکتود، حیات آباد، فیز 3، فیز 5، ورسک روډ، کوواټ روډ او ځینې نور مقامات شامل دي. ډیپټي کمشنر پېښور مطابق سمارټ لاک ډاون د هفتې د ماښام نه لګېدلی دی. متاثرو سیمو ته په غیر ضروري تګ به هم پابندي وي. د ضلع پېښور انتظامیه دا ګام د کرونا مخنیوي په توګه اوچت کړی. په علاقي وګړو هم د احتیاط کولو غږ کړی. د لیست تیاري کمپنۍ مالک او ډایرکټر بارتي ختلي ملایشیا کې د ودرول شوي جهاز معاملې نوی موړ اختیار کړی دی. ملایشیا کې د ودرول شوي پیایي جهاز ټول مسافر په حفاظت سره وطن ته واپس شوي دي. مسافرو پاکستان ته په رارسېدو د حکومت خلاف نارهبازي کړې ده. په دا هکله وزیر هوابازي غلام سرور ویلي چې نوټس راته نه و میلاو شوی. عدالت کې به موقف اختیاروو. هغه ویلي چې نن لیک په ګرانو نرخونو جهازونه اخیستلي وو. هغه زیاته کړې چې د لیز جهاز په هکله عدالت کې کیس زیر سماعت دی. او بغیر څه معلوماتو د ملیشیا عدالت د پیایي جهاز ضبط کولو حکم ورکړی و. یاد دې وي چې 2 ورځې وړاندې د پیایي جهاز ملیشیا حکومت ایرپورټ کې ودرولی. مسافر یې په بل جهاز کې پاکستان ته رخصت شوي دي. د ترکیې او فرانس تعلقات بحال شوي. دواړو صدرانو یو بل ته خطونه هم لیږلي دي. د فرانس صدر میکرون د ترکي صدر طیب اردوان د خط مثبت جواب ورکړی دی او ملاقات دپاره رضامندي هم ظاهره کړې ده. د ترکي وزیر خارجه دغه خبرې تصدیق کړی. هغه ویلي چې د ترک صدر د خپل فرانسیسي هم منصب ته د نوي کال په موقع د نیک خواهشاتو پیغام هم لیږلی او فرانس کې څه موده وړاندې د دماکو په نتیجه کې د جاني او مالي نقصان یې ورته د افسوس اظهار کړی. د بھارت پلوامه ډرامه بناقابه شوې ده. بھارت په خپل 40 پوځیان وژلي. د بھارت د بالاکوټ حملې نه هم پرده اوچته شوې ده. د بھارت دوه مخې پالیسي او دوکه
ټول دنیا ته اوس څرګنده شوې ده. د بھارت د ډرامه بازۍ پته د هغې نه وروستو ټولې دنیا ته ښکاره شوه کله چې د بھارتي پوځي واټس اپ لیک شو. سوامي ته د بالاکوټ او پلوامه د حملو علم د مخکې نه ترلاسه شوی و. بھارتي وزیر اعظم مودي اوټونو ګټلو دپاره د دروغو ډرامه جوړه کړې وه. په خپلې 40 بھارتي پوځیان هم وژلي وو په دې مقصد چې د دنیا شک پیدا نشي. خو دنیا ډېره مخ په وړاندې تللې د بھارت په مکرجنو پالیسیو او ډرامه بازۍ ښه پوهیږي. ټولې دنیا کې اوس بھارت د رسوایۍ سره مخ شوی دی. بھارت د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو دپاره جنرال پین روات ته د ریټایرمنټ نه وروستو نوې عهده په طور سیاسي رشوت ورکړې ده. اوس رښتیا مخې ته راغلي. دنیا ته د بھارت ټول سازشونه بېنقابه شوي دي. بھارت پاکستان کې د ګډوډي او د دهشتګردۍ قصوروار ګرځولی شوی ځکه چې پاکستان سره د بھارتي حکومت د سازشونو ثبوتونه موجود دي. د بھارت پاکستان کې د نورو سازشونو جوړولو په هکله د وزیر اعظم معاون خصوصي موحد یوسف ویلي چې بھارت پاکستان کې یو بل جعلي اپریشن هم کولی شي. هغه ویلي که بھارت هر څومره سازشونه جوړ کړي نو بار بار به د ناکامۍ سره مخ کیږي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د خپلې دفاع پوره صلاحیت لري. څوک دې هم پاکستان ته په کږو سترګو نه ګوري. د کراچۍ د ترقۍ دپاره وفاقي اوسن حکومت خپل سیاسي اختلافات په شا کړي دي. د کراچۍ رابطه کمیټۍ غونډې نه پس پریس کانفرنس ته وینا کې وزیر اعلی حسن سید مراد علي شاه او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې کراچۍ کې پیښې ټولې مسلې به حل کولی شي او کراچۍ کې ترقیاتي منصوبې به هم په شریکه سرته رسول کیږي. وزیر اعلی حسن سید مراد علي شاه او وفاقي وزیر اسد عمر د رابطه کمیټۍ غونډې نه وروستو د کراچۍ د ترقیاتي منصوبو سرته رسولو په هکله دا خبرې د یو پریس کانفرنس دوران کړي دي. دواړو مشرانو د اخباري غونډې دوران ویلي چې سیاسي اختلافات یو خوا خو بل خوا کراچۍ کې پیښې مسلې حل کول د وخت ضرورت دی چې له وجې به یې د کراچۍ اوسیدونکو ته سہولیات ترلاسه شي. د بیارټي نیچی کمپنۍ ملازم کوم چې د اتو خویندو یو ورورو ټرافیکي حادثه کې په حق رسېدلی کوم چې خپل ابایي علاقه کې خاورو ته سپارلی شوی دی. د بیارټي کمپنۍ ملازم اسپندیار موټرسایکل باندې سفر کولو اچانک ټریکټر ټرالي ټکر له وجې د حادثې ښکار شو. په موقع په حق رسېدلی د اتو خویندو د ورور لاس چې کله کور ته ورسولی شو نو په کور کې د غم توپان راغی. هر خوا چغې سورې جوړې شوې. د غمجنې پیښې سره ټوله علاقه غمجنه شوې ده. ویل کېږي چې ټریکټر د ډرایور نه بېقابو شو او موټرسایکل سره وجنګېدو. نتیجه کې اسپندیار د فاني دنیا نه رخصت شو. یاد دې وي چې حق رسېدلی د بیارټي ملازم اسپندیار د بوډابیرې اوسېدونکی و. د اتو خویندو ورور د کور واحد کپیل و. د افغان دارالحکومت کابل کې د زنانو ججانو په ګاډي نامعلوم کسان لخوا ډزې شوي دي. د ډزو په نتیجه کې 2 زنانه ججانې په حق رسېدلي دي او یوه زنانه جوبل شوې ده کومه چې د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوي. بل طرف ته بدخشا ولایت کې هم د وسلوالو په حمله کې یو پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. افغان فورسز پیښې نه وروستو په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړی دی. بھارت کې د انسدادي پولي مهم دوران 2 لکه ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړی شوي دي او مهم په کامیابۍ سره سرته رسېدلی. د بھارت ډیپټي کمشنر شهاب حامد یوسفزۍ په دا هکله د یو اجلاس مشري کړې ده. هغه په انکاري والدینو غږ کړی چې هغوی دې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ضرور د پولیو قطرې ورکړي او بحیثیت وفادار پاکستاني د خپل کردار ادا کړي. ډي سي برادر ویلي چې والدین دې ضد نه کوي او خپل ماشومان دې د ټول عمر د معذورتیا نه بچ کړي. کوزدر کې د کسټم حکامو چاپو خلاف د پمپونو مالکانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پمپونو مالکانو د تیمرګر پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کې ګڼ شمېر پمپونو مالکان او عام وګړي موجود وو. د کوزدر کسټم چاپو خلاف د احتجاج دوران د پمپونو مالکانو ویلي که کسټم حکامو له طرفه سیل کړی شوي پمپونه کولاو نه کړی شو نو د ټول ملاکنډ ډیویژن پمپونه به په طور احتجاج بندولی شي.
احتجاج کوونکو ویلي چې د کسټم حکام او ضلعي انتظامی افسران دي د کوز دیر فارمونه او نور دستاویزات د پټرول پمپونو مالکانو په ځای د پټرول پمپ کمپنو نه ترلاسه کړي. احتجاج کوونکو ویلي چې کسټم حکام دي بې ځایه د پمپونو مالکان نه چیړي ګنې په احتجاج به مجبور شي. د شمال لړیو قدرمند اردونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي خو یو وړه دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. हाँ बच्चे गाले तका एम्बुलेंस वाले बीमारान पकी दी अस्पताल तवली. शाबाश बच्चे कله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دیشي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. تاسو د شمال ریډیو د ولسی خدماتو څنګه لاره خواوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो, माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा. शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए. तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़. शमाल रेडियो 98.6 FM. السلام علیکم. زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوښي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي ستاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون، نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشحاله مینې، رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ اواز ستاسو اواز.
شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM